السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د موبایل متعلق د مسایلو سلسله موږ شروع کړې ده. دا څو ورځې کېږي. نن تقریبا اوومه مسله ده. انشاءالله دا اوومه مسله به موږ د الله تعالی په توفیق سره بیانوو. لیکن یو خبره تاسو په ذهن کې ونیسئ، دا د نن چې کومه مسله ده دا ډیره اهمه او ډیره لازمه مسله ده. د دې مسلې سره اکثره خلک مخامخ کیږي او اکثره خلک په دا مسله باندې خبر هم نه دي. دا مسله خاص کر د مسافرو لپاره ده. هغه مسافر چې هغه د مسجد سره تعلق ډیر وي، یعنی د دوی ناسته ولاړه په مسجد کې ډیره وي، د دوی خوب په مسجد کې وي، شپې په مسجد کې وي، او د هغه تبلیغي حضراتو لپاره دا مسله ده کم چې په مسجد کې ډیره ناسته ولاړه کوي، او د هغه طالبانو لپاره ده د کوم چې ناسته ولاړه اکثره په مسجد کې وي. نو خاص کر دغه کسان دې ښه په غور باندې واوري، او که چیرې در اوسه دا مسله چا نه وي اورېدلې او دا مسله ورسره پیښه سوې وي، نو هغه دې د خپل ځان سره دا حساب وکړي، د خپل ځان سره دې دا محاسبه وکړي چې آیا ما د دغه مسلې مطابق عمل کړی دی که مې نه دی کړی. که چیرې د دا مسلې مطابق هغه عمل نه وي کړی، نو د الله څخه دې بخښه وغواړي او د دې کفاره دې یو قسم ادا کړي، صدقه دې وکړي او خیرات دې ورکړي، یعنې هغه مسجد له ورسي چې دا څنګه مسله ده پر هغه باندې بیا عمل وکړي. مسله دا رقم ده چې د مسافر دپاره، هغه که هر رقم مسافر وي، که تبلیغي مسافر وي یا طالب وي یا دغسې د لارې مسافر وي، بهر ملک مسافر وي، په مسجد کې شپې کوي یا په مسجد کې ورځ تیری غرمه تیری، نو د مسافر دپاره په مسجد کې موبایل چارجول یا مسجد په بجلی باندې خپل موبایل چارجول دا څنګه دی؟ آیا دا جواز لري او که نه لري؟ که چیرې یو سړی د مسجد په بجلی باندې خپل موبایل چارج کړي، نو بیا به د دې کفاره څه وي؟ الجواب بتوفیق الله تعالی، جواب دغه دی. ګورئ، یوه خبره خو تاسې په ذهن کې ونیسئ، د مسجد چې کوم شان دي، چې څومره اسباب دي، هغه که بجلی وي، هغه که ګیس وي، هغه که اوبه وي، او هغه که د مسجد مسلې وي، که بلب وي، که پنکه وي، دغه ټوله شان وقف دي. دا به قدر ضرورت استعمالول جایز دي. یعنی ته په مسجد کې څومره وخت ټیم تیری، ته څومره عبادت کې په مسجد کې، د هغه ستا د عبادت مطابق ته د مسجد دغه شان استعمالولی سي. یعنی ته په مسجد کې لمونځ کوې، ستا د لمانځه لپاره د اوبو ضرورت دی، ته د مسجد اوبه استعمالولی سي. ته په مسجد کې لمونځ کوې، ستا د لمانځه لپاره د لمانځه تر مخه استنجا ضرورت دی، ته په مسجد کې استنجا ولی سي. ته په مسجد کې لمونځ کوې، مسجد ګرم دی، ته د مسجد پنکه استعمالولی سي. ته په مسجد کې لمونځ کوې، مسجد چې دی هغه ډېر ټنډه دی، ته د مسجد ګیس استعمالولی سي. ته په مسجد کې لمونځ کوې، په مسجد کې توره تیاره ده، ته د مسجد بلب استعمالولی سي، بجلی استعمالولی سي، لیکن بقدر ضرورت. اما د ضرورت نه زیات د مسجد شی استعمالول، د کور دپاره استعمالول، د ځان د فایدې دپاره استعمالول، د دې جواز نشته. اکثره خلک د مسجد څخه اوبه راوړي کور دپاره، د دې جواز نشته. دغه اوبه چې دي دا د لمنځه والا دپاره وقف دي، د کور دپاره نه دي وقف. که چیرې یو سړی په مسجد کې اودس کوي، هغه دپاره دا اوبه استعمالول جایز دي، د بل چا دپاره نه دي صحیح. نو د هغه رقم د مسجد په بجلی باندې خپل موبایل چارجول، دا د ضرورت زیات شی دی، د لمانځه سره تعلق نه لري، د تلاوت سره تعلق نه لري، لیکن ته بیا هم د مسجد په بجلی باندې خپل موبایل چارجوي، نو د دې حیثیت دا دی چې دا غیر مناسب عمل دی، دا نه دی کول پکار. اما که یو سړی ډیر مجبور وي، مسافر وي، دی د خپل کور سره رابطه کول غواړي، د ده په موبایل کې هیڅ چارج نشته، یا یو سړی دی د الله په لاره کې وتلی دی، په تبلیغ کې وتلی دی، د ده په موبایل کې چارج نشته، دی د مسجد و بجلی ته ضرورت لري چې په هغه باندې خپل موبایل چارج کړي، نو د دې طریقه بیا دغه ده چې ته د مسجد د بجلی څخه خپل کار واخه، لیکن د کار اخیستلو وروسته چې هر وخت ستا کار فارغه سولو، تا خپل موبایل چارج کړي، خپل لپټاپ ته چارج کړي،
یا دې یو بله ګټه ځینې واخیستله او ته اوس د دې مسجد روانې ځې، نو د مسجد پیټۍ چې د باندې پراته وي په هغه کې یو څه پیسې واچوه، یعنې مسجد ته یو څه پیسې ورکړه چې دغه کفاره وګرځېږي. یعنې تا څونه بجلي استعمال کړې ده د مسجد د خپل ځان لپاره، د هغه پیسې ورکړه، په دې به بیا ستا غاړې خلاصې شي. یعنې که ته یو 100 روپۍ زیاتې ورکړې، 200 روپۍ زیاتې ورکړې، 300 روپۍ زیاتې ورکړې، هېڅ پروا نه لري، ستا به غاړې هم خلاصې شي او دا ستا پیسې به په مسجد کې ولګېږي، دا به صدقه جاریه شي ستا لپاره. اما که ته پیسې لږ ورکوې یا نه ورکوې، نو بیا دا خطره شته چې د قیامت په ورځ الله پاک تا تر غاړه ونیسي. یعنې که د مسجد 1 روپۍ هم په تا پسې درله، دا د ګوره د ټولو مسلمانانو حق دی، که 1 روپۍ په تا پسې درله، یو پاولۍ په تا پسې درله، یوه اټانۍ په تا پسې درله، په دې باندې ستا غاړې بندېږي، مطلق دې غاړې بندېږي. نو باید که چیرې سړی د مسجد د بجلۍ څخه داسې کار واخلي، نو هغه دې کوشش وکړي چې د مسجد په پیټۍ کې دې یو څه زیاتې پیسې جمع کړي. یعنې دی دا اندازه لګوي چې ما د 100 روپۍ بجلي استعمال کړې ده، نو دی د مسجد په پیټۍ کې 500 روپۍ واچوي. کیدای شي د 100 روپو هغه استعمال کړي وي، کیدای شي د 1.5 هغه د 300 استعمال کړي وي، نو چې دی 500 روپۍ ور واچوي، نو حد اقل د ده خو به دا اطمینان وي چې هغه زما غاړې خلاصې شوې. اوس زیاتې پیسې کتلې وي، هغه د ثواب دی. نو د مسجد په شانو کې ډیر احتیاط کول پکار دی. اکثره خلک د مسجد د شانو سره احتیاط نه کوي، د خپل ذاتي پیدې لپاره استعمالوي. اکثره متممان، اکثره ناظمان د مسجد چې کم د وقف شان دی، هغه د خپل ضرورتو لپاره استعمالوي. ګوري د مسجد شان د دې مسله چې موږ وویله، د دې مطابق د مسجد ټوټل اسباب د خپل ذاتي ضرورت لپاره استعمالول دا جواز نه لري، دا د ګردو مسلمانانو ګډ حق دی. در مختار کې لیکلی دی، وی که چیرې یو چا د بل چا حق وولي، یعنی د دغه مسله چې ما ته بیان کړه، یعنی د مسجد بجلی ته د خپل ځان لپاره استعمال کړي، تا د مسلمانانو حق وولي، نو لیکلی دی چې تجب القیمه، بیا پر دغه سړي باندې هغه قیمت لازمیږي. یعنی چې هر 100 روپۍ ته هغه شی استعمال کړی وي، نو هغونه پیسې به ته ورکوې.